بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كسر وألهى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو هغه مال څه کم وي وکفا اورتو د پر کفیش خیرون نه بهتر د هغه مال نه څه ډیر وي و الها اورتو غافل کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک کې د مال ولا حرص مزمت بینوي څه مال ګټه خو حرص ما کوه مال ګټه خو الله رب العزت ورکی ما یې روا مال ګټه حرام نه ځون ستا سنوي څه کم وي حلال وي تو د پر کافی کیږي د ټولو نه بهتر د اغمال نه زیات ته او په ظلم یې اخلي زیات ته په زیاتی اخلي زیات ته ورکی سود کوي زیات ته چونه د ډکاو چوله اوس په داسې زیات مال څه هغه تو په الها کې اچوي تو غافل کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دینه بهتر د هغه مال څه کم نه صرف تو د پر کفیش ګوره مال ګټل څه کله د نیت سره ګټي څه د ز د مو اهل عیال چو تسول ونه کی لوس ونه نسی نن ټیکاله د پر سبو ټیکاله د پر د فرض ده څه مزدوري وکي خپل لوس سره کسب وکي او لوس سره پیسې وګټي کچيري بدای چې مو ضرورت پوره شي ور سره خوراک سره سره د مو ضرورت پوره شي د مو اهل عیال چوت لوس ونه نسی نو بیا سنت ته اور کچيري بدای چې د خا کوټه خدای پکرو کی خا بنگلا خدای پکرو کی خ ګوړې خدای پکرو کی الله رب العزت نعمتونو اظهار ورمنې زوکنګي مستحب ده چې ته ورته کاروبار شروع کی ته رزق کوم داغه تلاش کی اور دا چیرې مو سره میلاد کې غریب ده مو سره په کلی وطن کې غریب ده زغه د امداد وکړي زديد پر څکون د مزدوري کوم زديد پر کاروبار کوم چې زدي غریب سړي امداد ور سره هم وکم نو مباح ته د نیتو کې هم ستل پکور دي الله رب العزت به څکون د یو په دوا درته دیر کوي خو کچيري د غریب سړي نیت ته پکې وساتلو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه څه حلال کسب حاصلول حلال کسب کول د فرض د بعد الفریضه د فرض نه بعد فرض کوم دی روزانه ول المنز کول زکات ور کول د کوم فرض دی دون بعد ک فرض یو شاید هغه ته شه حلال رزق طلب کول حلال رزق ګټل اول کوم فرض دی هغه ادا ک الله رب العزت احکام من عمل وک بیا هغه د بعد کوم د مال ګټل د فرض ده صرف دا نه چې مونږه عام خبره ده او ردري د مال ګټل یا چې کوم د کاروبار کول د فرض د حلال او رزق ګټل فرض ده خو نه بعد الفریضه د اسنی تعالی د ير کړي ورته چې په دې فرض کې لګيږي زړه د الله رب العزت یو نه غافل لته چې بس یو فرض خو کوم نه المنز نه کوي ته یو فرض خو کوم خو ته زړه خواهش ته چې پیسې وګټنه ده پر کینا اول الله رزق به هغه د بعد کوم ده د حلال او رزق طلب دا شروع ک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اغمال د حرص مزمت بینوي چې هغه تو په الها کې وچوي هغه تو په غفله کې د الله رب العزت دین نه د الله رب العزت یاد نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما قل وکفا کوم مال څه کم وي او تو د پر کافی شولو خیر دا بهتره د مما کسر و الها اغمال نه څه هغه زیات او تو په غفلت کې وچوي. الله رب العزت کو خبر عمل کو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا